په ګورنمنټ شهید مزمل هایر سیکنډري سکول چمکني کې په میټریک امتحان کې نمایاں نمبرو سره پاس شوي طلباو کې د انعامات تقسیمولو دستوره وشوه. په دستوره کې اساتذه کرام او پرنسپل صاحب محمد حارث ته په شاندار نمبر اخیستو باندې مبارکباد ورکړو او امید ظاهر کړو چې دوی به په مستقبل کې نور زیاته هم خواري کوي او د سکول نوم به روښانه کوي. دوی د میټریک نوي طالب علمانو ته نصیحت وکړو چې محنت وکړي چې را روان کال زموږ سکول په پېښور کې نمایاں پوزیشن ترلاسه کړي. د سکول پرنسپل د سکول سینیر ټیچر ناصر محمود ته د هغوی د کلاس په نمایاں کامیابی باندې مبارکباد ورکړو. دا زموږ مشوم حارث خان چې کوم فسټ راغلی دی دا نه صرف د هایر سیکنډري سکول لپاره فسټ بلکې موږ وایو چې دا د چمکنو کلي لپاره هم یو اعزاز دی چې د چمکنو سکول نه دغه شانتې مارکس الحمدلله سټارټ اوس واخیستو. مخکې چونکې بلډینګ زوړ و هلته کې تعداد هم زیات و هلته اټینشن لږ شته د ټیچرانو یا د زموږ په پارټ باندې لږ کمزورې شانتې و. اوس خو الحمدلله ګورنمنټ تاسو په کلي باندې هم پورا کرم کړی دی چمکنو باندې او زموږ په د سټاف باندې زموږ باندې دا د لوی کرم دی لوی فضل الله پاک وکړو چې دلته یو عالیشان بلډینګ جوړ شو. دې بلډینګ ته چې څه زموږ دلته 14 نومبر 2021 کې چې موږ راغلو نو بس دغه بچو نه زموږ کمیټمنټ واخیستو چې بچی تاسو ته چې کوم څیزونه ګورنمنټ کوونکي وو هغه تاسو ته پوره کړی شول. اوس تاسو یو ایکسکیوز هم دلته نه چلی چې تاسو وایئ چې جی موږ ته بجلی هم نشته یا اوبه نشته هغه ټول بیسک فیسلیټیز چې دي هغه ګورنمنټ طرف نه پوره شول. چې ګورنمنټ خپله ډیوټي پوره کړه ټیچران خپله ډیوټي کوي نو تاسو به هم بچی په خپل باندې نو دا کمپرومایز موږ ته واخیستو چونکې ټایم شارټ و کورونا هم راغلی وه د هغې باوجود هم زموږ بچی بیا هم دغه شانتې لږ مارکس خو زه دا نشم ویلی چې ښه مارکس دي خو بهرحال د چمکنو په تاریخ کې ښه مارکس زه ورته ویلی شم. او د دې نه پس چې کوم دا لکان د پروګرامونو چې موږ ارینج کړو دې مقصد دپاره چې زموږ د نور ماشومان چې دي د کمینګ چې کوم دي دقه د دې نه لږ غوالي او موټیویشن پکې پیدا شي او د دغه کسان چې نیکسټ ایگزام راځي ما ورنه خپله کمیټمنټ اخیستی چې بچی 900 نه زه 1000 فیګر غواړم چې 1000 فیګر به تاسو کراس کوئ. ماشومان هم ما سره 10A او 10B سپیشل دا موږ ما سره پرامیس کړی چې سر موږ به انشاءالله العزیز د خپل کلي د خپل پرنسپل د خپل استادانو د خپل وایس پرنسپل د دې نه ما به روشن کوو نو موږ به ښه وت زیل سټډي به کوو. او اوس مونږ دوی سره پوره کوشش هم لګولی دی زمونږ هایر سیکشن چې کومه PhD سکالرز دي ډاکټرز دي نو عام ورته ټایم ټو ټایم راځي عام کلاسونه ورته اخلي اورینټیشن کلاسونه ورسره اخلي او ورسره زم هنرزم او وایس پرنسپل خو زمونږ چې ریګولر ورسره هغې اوس کلاسونه سټارټ کړي دي نو زه دا امید لرم چې د تاسو دغه شانتې مونږ سره د پروجیکشن کې تعاون وي نو د ماشومانو کې دا موټیویشن تاسو په وجه به کریټ کېږي چې تاسو به د میډیا باندې دا څیزونه وچلوئ چې پیرنټس کې هم لږ شانتې اویرنس راشي. نو پیل ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د حوصله افزایي لپاره دلته راغئ. هغې نه پس زه خپلو استادانو پرنسپل صاحب او نور اساتذه کرام هم شکریه ادا کوم. موږ سره ډېر محنت کړی زموږ د سکول انچارج ناصر محمود صاحب او داسې زموږ سکول کې څومره فارماسټران دي ټول الحمدلله موږ سره ډېر زیات محنت کړی دی. دې نه پس ما چې دا کوم پوزیشن نشته دی نو ما ټیوشن هم نه کړی د ما د پلار وس نه کېدو او پیسې هم نه وې چې ما ټیوشن کړو نو ناصر صاحب او داسې نورو استادانو کې به څومره کار کولو موږ سره ماک ورکړي که تو ما نه چې به یو ټکی غلط شو ما به استادانو نه هم تپوس کړو. موږ ته استادانو په سبق مبق باندې څه باندې وال مال نه دي راکړي او نور الحمدلله استادانو ټول محنت کړی دی. څنګه چې منظور صاحب وویل انشاءالله زموږ سکول روان کال کې 1000 نمبرو باندې سکول ټاپ کوي او زمام دعا ده انشاءالله زموږ د سکول استادانو هم دعا ده چې انشاءالله سکول به ټاپ کوي د 1000 نمبره. د دې حارث بچي په هکله باندې بس دا یو خبره کوم چې دی لږ کې زبردسته ټیلنسي وه لکه لیټ سې ما ورته میس به پړاولو نو ده به هغه خبرې یعنې راوچتولې
چې هغه به د عام سټوډنټ او ذهن کې بنوي خو هغې د تازګۍ دپاره به د یعنی کوېسن آنسرنګ مې کولو ځان مې پویولو بل دې کې دا صلاحیتونه موږ فرض کړو د فزیکس او د کیمسټري پیریډونه به وو د بایو پیریډونه به وو لکه بای کې هم دی چې ته ونښتو نو دا د یعنی غټ ګریډ نه سو دی به هغې کې هم داسې لکه راووتو خپل هغه متعلقه ټیچر پسې به لاړو هغه نه به ځان مطمئن کو ځان به سیټسفاید کو بیا به غټ کمال دا و چې ما به دا کتل ما ته میټرانو حال وي چې دی هلک به ما خبر چې کوم به بار زده کړي نو هغه خبرې مې چې کوم دی نو خپل مرګور سره بیا شیر کولې چې یاره دا ټاپک وختي پړاو شوی که هغه ټایم به تاسو نه پوه شوي نو دې کې دا خو بیا نه وي نو زه د خپل 38 ساله نوکرۍ کې داسې بله وخت هم تېر شو الحمدلله نو زه مې بچي ټیک دغه څه نمبر نه دی اخیستی چې کوم هغه سل پکار ودله خو بهر زه په دې موجوده حالاتو کې دا کوم حالات تېر شول او د دې پړای هم داسې وه چې په ګروپینګ کې وه کله به وه کله به نه وه کله چوټي کله داسې که نه خو تر هغې نه تاسو خبرې خو ایون دین دی هلک چې کوم دی نو دومره خواري وکړه او د غریبې کورنۍ سره دی ماشاءالله حافظ قرآن هم دی زه پرنسپل صاحب ته او دواړه وایس پرنسپلان صاحبان ناست دي د دې جمله سټاف ناست دی زه د دې ستاسو چمکني ټي په وسادت سره د عارف خټک صاحب او زموږ د صاحبان ناست دي او بالخصوص کوم ټیم ورک په 10th او 9th کې وچلېدو هغه چې کوم یعنی ځان ووجلو آوټسټینډینګ پرفارمنس یې ورکو الحمدلله رزلټونه یې وښول نو دا الحمدلله زموږ دپاره چې کوم د ډېر لوی اعزاز دی او زه ستاسو بیا هم شکر ادا کوم د دې بچي شکر ادا کوم چې د زموږ سترګې اوچتې کړې اول خو زه د ټولو نه اول خو د دې بچي ته مبارکباد پیش کوم چې د په دې ځل په رزلټ کې سکول ټاپ کړل د چې کوم پوزیشن او څنګه چې موږ اورېدل د په باره کې هغه مارکس خو ناصر محمود صاحب څنګه وی د هغې د توقع مطابق رانغلل خو هغې کې څه وجوهات او به د څه خامیانې پاتې شوي آینده دپاره موږ پلانینګ د شروع نه کړی دی د سیکشن یې مو ورته ډېرې کړلې چې پکې سټوډنټان چې کوم دي سره د دې چې په هغه سیکشنو ډېرولو کې زموږ په استادانو باندې ډېر زیات بوج راغلی خو موږ استادانو ته خصوصي ریکویسټ کړی دی چې موږ سره په دغه څیز کې تعاون کوي تاسو به دا وقتي تکلیف وي خو د بچي د خیر ښېګړې دپاره او د ده د ښه پړای دپاره ورته موږ سیکشنې زیاتې کړي چې سټوډنټان پکې کم وي چې ټولو سټوډنټانو ته انډیویجول انفرادي طور باندې توجه میلو شي او د راتلونکي امتحاناتو کې موږ ته ډېر ښه رزلټ راکړي نو د موږ د طرف نه والا انتظامات دا دي چې سیکشنې مو ته کمې کړي استادان مو ته برابر کړي دي چې د دوی هیڅ قسمه یو کلاس هم نه میس کېږي او استادانو سره ښه په د زړه د خلاصه پړهیي کوي په اخره کې د میټرک امتحان کې نمایاں پوزیشن هولډر ماشومانو کې انعامات او سرټیفیکیټ تقسیم کړل شول. نیمه سوهان، چمکني ټي وي، چمکني.